بسم الله الرحمن الرحیم. د ګلستان و دیرشم نمبر حکایت شروع کو. داول باب. کسی مجدا پیش نوشیروان عادل برد که پلان دشمنی تو را خدای تعالی برداشت. گفت هیچ شنیدی که مرا بگذاشت. اگر بمرد عدو جای شادمانی نیست، که زندگانی ما نیز جاودانی نیست. کسی مجدا پیش نوشیروان عادل برد. یو کس د زیر نوشیروان عادل ته یوړو. چا نوشیروان عادل ته زیر ورکو چې د ایران یو بادشاہ عادل انصاف والا، کہ فلان دشمنی تو را خدای تعالی برداشت، چې ستا پلان کی دشمن الله تعالی اوچت که، یعنی وفات شو، مړ شو. گفت نوشیروان وی هیچ شنیدی یا شنیدی، دا دواړه تلفظ صحیح دی. نوشیروان دغه کس ته ویلي چې هیڅ تا واورېدته که مرا بگذاشت، چې زه پرېښودم. یعنی تا دا واورېده چې زه به نه مړ کېږم او زه د مرګ نه معاف شوم، خو یې دغه که الله تعالی اوچت که، خو زما متعلق یې څه فیصله وکړه چې زه یې پرېښوم، خو زه به هم وفات کېږم. لکه دې خبرې لره توجه ورنه که. اگر بمر عدو جای شادمانی نیست، که مړ شي دشمن، دا د خوشحالۍ ځای نه دی چې سړی خوشحاله شي. که زندگانی ما نیز جاودانی نیست. بعضی ایرانیان د دې داته تلفظ کوي که زندگانی ما نیز جاودانی نیست. واو ساکن کوي، خدا جاودان صحیح دی. که زندگانی ما نیز جاودانی نیست. جاوید همیشه پاتې کېدو ته وي، جاودانی چې وي هم صحیح ده، چې زمونږ ژوند هم همیشه نه دی. لکه بل ځای سعدی بابا وی مکن شادمانی بمرگ کسی، که دهرت پس از وی نماند بسی. د چا په مرګ خوشحالي مکوه، زمانه به د هغه د مرګ نه وروستو تام ډېر پرېنږدي، ستانه به هم روح واخلي. چې را دل برین کاروانگه نهم. بل ځای سعدی بابا وی که یاران برفتند و ما بر رحم. په دې کاروان سرای پورې به موږ څه زړه وتړو چې یاران لاړو موږ ورپسې روان یو. اول د قافلې اول سر ورسېد آخرت ته قبرونو ته، موږ هم روان یو، مزل توی کوو. حکایت 38 اتدرشم نمبر حکایت شروع کیگی. گروهی از حکما در بارگاه کسری به مصلحت سخن می گفتند. بزرگ جمهور یا بزرگ مهر خاموش بود. سوال کردندش که با ما در این بحث چرا سخن نگویی؟ گفت وزیران بر مثال اتباعند و طبیب دارو ندهد مگر به سقیم. چون رأی شما بر صواب است، مرا بر سر آن سخن گفتن نشاید. چو کاری بی فضول من براید، مرا در وی سخن گفتن نشاید. وگر بینم که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینم گناه است. گروهی از حکما در بارگاه کسری به مصلحت سخن می گفتند. یو ډلې د هوښیارانو په دربار د نوشیروان کې یا په پارلیمنت د نوشیروان کې په یو مصلحت کې خبرې کول، یو مشاورت و، یو مباحثه و په یو مسله کې. بزرگ مهر خاموش بود. بزرگ مهر یعنی وزیر اعظم چپو یا بزرگ جمهور خاموش بود. سوال کردندش، خلکو ته سوال وکړه، تپوس وکړو که با ما در این بحث چرا سخن نگویی؟ موږ سره په دې مشوره کې ولې خبرې نه کوې؟ ته پکې ولې رای نه پیش کوې؟ گفت دغه وزیر اعظم وی وزیران بر مثال اتباعند. وزیران چې دي دا خو د ډاکټرانو مثال او حیثیت لري. و طبیب دارو ندهد مگر به سقیم. او طبیب ډاکټر دارو نه ورکوي مگر بیمار ته ورکوي. پس چون رای شما بر ثواب است، هر کله چې ستاسو رای په نیکی باندې دا او صحیح ده، درسته ده، مرا بر سر آن سخن گفتن نشاید.
مالانا د هغې د پاسه خبرې ویل نه ښایي، مناسب نه دي. دی ویل چې زما مثال د یو طبیب دی، د یو سپیشلیست ډاکټر دی، دا نور وزیران دي. زه به هغه ځای کې مداخلت کوم چې ستاسو خبره غلطي، لکه څنګه چې ډاکټر بیمار ته دارو ورکوي. نو که ستاسو رای کې ما څه سقم او کمزوري ولیدله ستاسو په خبرو کې، نو بیا به زه نسخه لیکم چې داسې کول پکار دی. چکار بی فضول من برآید، مرا در وی سخن گفتن نشاید. وگر بینم که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینم گناه است. دا ټولې د عقل او د هوښیارتوب خبرې دي چې بې ضرورته وزیر اعظم ویل چې هسې پالتو ابس خبرې زه نه کوم، هغه خبره به کوم چې ضرورت وي. چکار بی فضول من برآید، هر کله چې کار بغیر دا ابس گویا زمانه اوسي. فضول اصل یک آدمی فضول یا فارسیوان هغه چاته وي چې بې ځایه د بل په کار کې مداخلت کوي، ضرورت نی، او د بل معاملو کې ګوتې وي، دې ته فضول وي یا فضولې، آدمی فضول یا. به هر حال ده وویلې چې را چې بغیر زما د فضولیت نه، د مداخلت نه، فالتو مداخلت نه یو کار کیږي. تاسو خبرې کوئ، مرا دروي سخن گفتن نشاید، ما لره په دغه کې خبرې کول نه ښایي، مناسب نه دي، شایسته نیست. وگر بینم که نابینا او چاه است، که چېرې زه ووینم چې ړوند دی او مخې ته یې کویې دی، اگر خاموش بنشینم ګناه است، که چېرې چوپ کینم نو بیا ګناه ده. بیا ضرورت دی چې دا ړوند پوهېږم چې روان دی او کوهي ته ورغورځېږي، نو زه به څه کومه، دا به له لاسه نیسم، دلته چوپ کېناسته ګناه ده، اواز به پې کومه، هغه به بچ کومه. نو دغسې تاسو که چېرې داسې یو مشوره ورکوئ، یو رای یا په هغې باندې فیصله کېږي چې هغه د ملک او د رعیت دپاره نقصاندې خبرې، بیا زما فرض جوړېږي چې زه مداخلت وکړم. حکایت نمبر 39 یعنی 39 هارون رشید را چون ملک مصر مسلم شد، گفتا بخلاف آن طاغی که به غرور ملک مصر دعوی خدایی کرد، نبخشم این ملک را مگر به خسیسترین بندگان. سیاه داشت خسیب نام، ملک مصر به وی ارزانی داشت. آورده ان که عقل و درایتی او بجایی بود که طایفه حراس مصر شکایت آوردن که پنبه کاشته بودیم بر کنار نیل، باران به وقت آمد تلف شد. گفت پشم بایسته کاش تا تلف نشده. صاحب دل این سخن بشنید، بخندید و گفت اگر روزی بدانش برفزوده، ز نادان تنگ روزی تر نبوده. بنادان آنچنان روزی رساند، که دانا اندر آن حیران بماند. هارون رشید را چون ملک مصر مسلم شد، هارون رشید بادشاہ تا هر کلا چې د مصر حکومت مسلم شو، ثابت شو، تسلیم شو، یا هغه فتح که د مصر حکومت د شو، دته تسلیم شو. گفتا ده خدا گفت صحیح ده. گفت ده ویلې بخلاف یان طاغی، په خلاف د هغه باغی کې به غرور ملک مصر دعوی خدایی کرد، چې په غرور د ملک مصر دعوه د خدای وکړه. قرآن شریف کې راځي اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون ته ورشي یقینا چې دی سرکشه شوی دی. نو دلته دوی بخلاف آن طاغی، الله تعالی ورته طاغی ویلی چې دی سرکشه شو. نو هارون رشید ویلی چې په ده باندې یو وخت هغه فرعون طاغی حکومت کړی دی، نه بخشم این ملک را، لکه دلته چې کم دغه هغه مقرر کولو بل حاکم گورنر وی زه دا حکومت نه ورکوم مشري د دې مصر، مگر به خسیسترین بندگان، مگر پاغه فرومایترین او کمترین د بندگانو چې داغه نه کمینه او رزیل او سپک نه، داسې انسان د دې مصر مشر کومه، د مصر د خار. سیاه داشت د یو حبشي غلام لرلو، تک تور، خسیب نام، نوم یې خسیبو. نو دا اسم دی، د دې ماته تحقیق نشته چې دا خسیب دی که خزیب دی او که خسیب دی، خو یو نوم دی. او نقیب احمد دیوبندي صاحب وایي چې نه دا خسیب دی، دا به ضم خا و فتح سات،
د خې پیخ دی او د سواد زور دی، نو خصیب او اسم تصغیر دی وای د خصیب. به هر حال نوم دی هر څنګه چې دی، خو خصیب به موږ تلفظ وکړو. د یو غلام لرلو په نوم د خصیب، نام خصیب نامو. ملک مصر به وای ارزانی داش. د مصر حکومت او مشري دته مهرباني کړه چې ته مشر شوې. په مصر کې دله مشري ورکا. آوردان راوړي دي کې عقل و درایت او بجای بود چې د عقل او خيارتوب دې حد پورې وو که طایفه حراس مصر شکایت آوردن که پومبا کاشته بودیم بر کناری نیل. حراس یو ډلې د زمیندارانو د مصر دته شکایت راوړو چې منګه پومبا کرلې و بر کناری نیل، د نیل د سین په غاړه. حراس دا زمیندار ته وي، جمع د حارس یا حراس. حراس هم زاره ته وي، زمیندار ته مفرد دی. حراس یا حارس، دلته حراس جمع شو. نو یو ډلې د زمیندارو د مصر دته شکایت راوړو که پومبا کاشته بودیم. پومبا یا بعض ایرانیان دا پمبا وي، د افغانستان پارسیوان پومبا وي. نو پمبا یا پومبا دواړه سي دي. دا من کرلې و د سین په غاړه. باران بے وقته مت تلف شد. بے وقته باران راغی، سیلاب راغی، ټوله ضایع شو. زمونږ فصلونه لکه اوبو لاندې کړه، خړې پیراله، سیلابونه پیراله. گفت نو ده ورته ویلې، دا غلام چې هارون رشید د مصر دغه کړو، پشم بایسته کاش. تاسو له پکارو چې پشم هم کرلې وي، وړی تا تلف چې ضایع شوی نه وي. لکه دومره بیا قلو چې په دیم نه پوهېده چې دا پشم چې دی وړی، دا خو خلک د سارو نه حاصلې، د هغې مطلب سکڼي یا کینچي کوي. پشم خو په ګډو یا چیلو نو دی ویل دا به هم کرلی وي د پومبې په ځای. دومره ذهن کار نه کول. نو ده ورته ویل چې تاسو له پکارو چې پشم هم کرلی وي چې ضایع شوی نه وي. صاحب دل این بشنید. یو نیک سړي، یو بزرګ سړي د ده دا خبره واورېده، بخندید، ډېرې وخندل. وگفت وی اگر روزی بدانش بر فزوده، که چرې روزی او رزق او نصیب په علم سره زیاتې دی، په عقل او پوهې سره، زنادان تنگ روزی تر نبودی، د قمقل نه به زیات مفلس او تنگ دسته هیڅ څوک نه وي. د رزق په کار دی چې ښه تنگ وي. بنادانان چنان روزی رساند که دانا اندران حیران بماند. قمقل ته الله تعالی هغه سر هغومره رزق رسوي، هغه سي چې هوښیار ورته حیران پاتې شي. اکثر هغه خدا به مردم نادان دهد زمام مراد. حافظ شیرازي وایي خدای پاک د قمقلو خلکو ته مرادونه او د مراد واګې په لاس کې ورکوي، د هغې مقصدونه ارمانونه پوره کوي. د ناپوهي او د قمقلانو او د نااهلو تو اهل فضل و دانش همین گناهت بس. ته د اهل فضل و علم نه الله تعالی دا ګناه دې بس. الله تعالی اهل فضل و دانش دې په سختو تکلیفونو کې ساتي، داغه خاص دې کې چې هر څه رازوي. به هر حال بخت و دولت بکاردانی نیست جز به تایید آسمانی نیست، کیمیاگر به غصه مرده برنج ابله اندر خرابه یافته گنج. بخت و دولت دا بخت او اقبال نصیب و دا په کار پوهېدلو باندې نه دی چې یو سړی ډېر قابل وي د بخت به اوچت وي. جز به تایید آسمانی نیست، دا بغیر د تایید آسمانی نه په بل څه پورې تعلق نه ساتي. د دې الله تعالی سره تعلق دی چې چاله رزق زیاتی یا کمی. دا صرف په قابلیت پورې هم دغه نه ده، دا اصول نه دي چې خامخا یو سړی په کار پوهېږي او قابل ترین انساني نو د بخت و نصیب به اوچتي. دې پورې وایي نه. دا مثال کې ورکوي کیمیاگر به غصه مرده برنج ابلهن در خرابه یافته گنج. کیمیاگر هغه چاته وي چې دیو به د سرو زرو دغه کولو، څه لکه د کیمسترۍ داسې څه دغه به یې کولو او د مسو نه به یې سونه جوړوله، څه ترکیبات به یې کول او نور تجربات به یې کولو، دې ته به یې کیمیاګر وي. نو د دوی ژوند ډېر تریخ به تېرېدو. نو سادي وي چې کیمیاګر چې دا سرو زرو په چکر کې قابل ترین انسان او دا تحقیقات یې کولو
هغه په غصه او په رنج او تکلیف کې مړ شو، خو هغه سونه او سرو پسې چې د کوشش کول هغه حاصل نه کړی شول، او یو کمقل سړی په خرابه کې د سرو زرو خزانه موندي. پخوا به دا خزانې ډېرې واته سوه خلکو به داسې خرابو ځینو کې چاټو کې خښولې، په ټولې به یې ځمکې لاندې دا سیسټمونه نه و، مطلب د کور نه به محفوظ دی، یا کورونو کې یا خاص ځینو کې به په چاټو کې سره زر یا اشرفې خښولې پخوا، اوس وې بینکونو کې هر څه دي خلک. نو هغه مثال ورکړي چې ډېرو کمقلانو په خرابو کې خزانې وموندي، یا به چا نه پاتې شوي یا به چا ځای غلط کړی نو به یې موندي. افتاده است در جهان بسیار بی‌تمیز. او د دې متعلق یو بل شعر هم د سعدي بابا دلته کې لګي چې موږ تاسو بوستان کې د درس کې ویلیو، شنیدم که دیناری از مفلسه بیفتاد و بیچاره جستش بسه به آخر سر ناامیدی بتافت یکی دیگرش ناطلب کرده یافت. یو لیدلی مې دی چې یو دینار دی یو مفلس نه وغورځېد، یو سړی په لار تلو یو دینار ته پرېوتو، هر څومره کوشش وکړو ویې لټولو وی نه موندو، ډېر تحقیقات یې وکړو دی لاړه، به آخر سر ناامیدی بتافت د ناامیدۍ سره یې وګرځولو لاړو، ناامیده شو چې یاره نه پیدا کېږي، دی لاړو یو بل سړی یکی دیگرش ناطلب کرده یافت، یو بل سړی په لار تېرېدو اړو طلب کړی نو دا دینار په سترګو په نظر ورغی اوچتې که بې طلبه. نو دا دلته وایي چې دا تایید آسماني دې دپاره ضروري دی. ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، الله تعالی چې وغواړي چاته رزق زیاتوي او یا کموي، دا د هغه کار دی. افتاده است در جهان بسیار بی‌تمیز ارجمند و عاقل خوار. وی په جهان کې ډېر داسې واقع شوي دي، څنګه واقع شوي دي چې بې تمیز او بې عقل سړی دا عزتمند وي، علم او کمال یې ني، او عاقل خواري، عاقل سړی دا خوار وي د دغه مقام ني. دې سره هم د حافظ شیرازي دا شعرونه ډېر ښکلي لګي. هغه وایي اسب تازی شده مجروح به زیر پالانه طوق زرین همه در گردن خر می بینم جاهلان را همه شربت ز گلاب و قند است قوت دانا هم از خونی جگر می بینم. هغه وی تازی اسب دا خر د کتې لاندې زخمی شوی دی، د خره هغه زینه او ګدی په خر خلکو ایښې ده، او زرین امیله دا مې د خر په غاړه د خرو په غاړه کې ولیده، د سرو زرو امیله که اچې مثال یا قیمتي نو تازی اس ته غاړه کې واچوي، ما د خرو په غاړه کې ولیده. جاهلانو لره همه شربت که شربتونه د ګلاب و قندو د دې نه شربتونه څکي قوت دانا هم از خون جگر می بینم. د عقلمند د هوښیاره قابل ترین انسان قوت او غذا دا د جگر د وینو نه وینم، په ډېر سختو او مشکلاتو ځان لا امرار معاش کوي، او بعضې جاهلان او بېوقوف په هغوی باندې مزې او چرچې کوي. به هر حال حکایت نمبر 40. یکی راز ملوک کنیزک چینی آوردن خواست که در حالت مستی با وی جمع آید. کنیزک ممانعت کرد، ملک در خشم شد و مرو را به سیاهی بخشید که لب زبرینش از پره بینی در گذشته، وزیرینش به گریبان فرو هشته، هیکلی که صخره جنی از طلعت او برمیده و عین القطر از بغلش بچکیده. تو گوی تا قیامت زشت رویی، برو ختم است و بر یوسف نکویی. یکی راز ملوک یو لره د پادشاهانو کنیزکې چینی آوردن، چینی وینځه ورته راوسته، کنیز وینځه ته وایي، کنیزکې تصغیر شو. د ملک چین نه چا ده لره یو وینځه راوستله، ښکلې وه، دله یې ورکړه، خواست د وغوښتل که در حالت مستی با وی جمع آید، چې د مستۍ په حالت کې دې سره جمع وکړي، همبستري وکړي. کنیزک ممانعت کرد، وینځې غاړه کې نه خوده، ممانعت یې وکړ. ملک در خشم شد، پادشاه غصه شو، و مرو را به سیاهی بخشید. دی یو غلده سره یو تور شان غلام و، د ده مرۍ و، هغه ته یې ور وبخله د غصې نه چې ورېږه چې په مرګ یې ونیسه چې په ته به راضي شي، چې زه پادشاه ته ته غاړه نه ږدې، ما سره همبستري نه کوې، تعلق نه جوړی، ورېږه چې غلام دی د شپې ورکوي، دا ځان سره بوز. او دا غلام داسې و که لب زبرینش از پره بینی در گذشته، د ده پورتنۍ شونډه
د دې پوزې د جې نه بره ختلې وه، دا غټې غټې شونډې وي، لکه برنۍ شونډې د پوزې د جې ته رسېدلې وه. پره جې یا غاړې ته وایي. وزیرینش به گریبان فرو هشته، او لاندینۍ شونډې ګریوان ته رارسېدې، شونډې داسې ځوړندې وي. هیکل کې صخره جنی از طلعت و برمیده، داسې یو شکل یو هیکل و چې صخره جنی یا صخر الجن دا د پیری یو نوم دی بد شکله، او یا دان هغه د هغه دیو او پیری نوم دی چې د سلیمان علیه السلام ګوتمه پټه کړې وه، او عفریت هم ورته وایي، عفریت من الجن، د هغه وایي، د هغې مثالې ورکو چې د ده د شکل نه به هغه هم تښتېدو. صخره جنی یا صخر الجن، اصل صخره خو کاڼي ته وایي، خو دلته مراد دغه دی چې دغه صخر الجن دا د یو دیو نوم دی، د یو پیری، د ده د شکل نه تښتېدو، لکه د هغه نه هم زیات بد شکل و، صخر الجن نه. و عین القطر از بغلش بچکیده، عین القطر به د ده د بغل ترخته وي، د دې نه څڅېده. اصل کې قطران د بعضو ونو نه یو قسم ماده را بهیږي د چیړ په شانه، د صنوبر د ونې نه یا رنځړه ورته وایي، د هغې د ونې نه، د هغې نه خلک تیل وباسي، د دې ونې د چیړ نه تک تورې او بد بوی کوي. نو اکثر دغه تیله چې کومو خانو به خاره خو نو دغه به دا دوایه په شکل به استعمالېده، هغه به یې غوړولو. به هر حال د دې بوی بد وي، ته به وایې چې عین القطر، د عین القطر د دغه قطرانو چینی د ترخونو نه روانه ده بدبویي، لکه خولې به ډېرې تلې د ترخونو نه، او هغې بس ښه بوی کولو. تو گویی تا قیامت زشت روی برو ختم است و بر یوسف نگویی، تا بیل چې تر قیامته پورې بدشکلي په ده ختمه ده، د ده نه بدشکله بل انسان نه راځي، لکه څنګه چې په یوسف علیه السلام باندې حسن او ښایست ختم دی. شخص نه چنان کرے منظر که زشتی و توان خبردار. و یو سړی و خو داسې بدشکله نه و چې د هغه دا بدصورتۍ نه انسان خبر ورکولی شي، د تصور نه زیات بدشکله و. وانګه بغلش نعوذ بالله، او بیا د هغې نه وروستو د ده د ترخونو نه پناه غواړو په خدای سره. څنګه مردار به آفتاب مرداد، لکه د مرداد په انور کې چې مردار کې دی. مرداد دا ایرانی حساب سره 5مه میاشت ده، پروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد. د دیو د ایرانیانو اولنۍ میاشت ده پروردین، دا د مارچ سره مصادف ده. نو دغه درې میاشتې د سپرلي او تیر، مرداد، شهریور، دا درې میاشتې سخت د ګرمۍ میاشتې دي. نو دا مرداد لا ګرمه میاشت ده، غالبا دغه جولای سره دغه راځي. نو ته به وایې چې مرداره دا د ګرمۍ په سخته میاشت کې یو څاروي مردار نو چې څومره ګرمي زیاتې نو بوی هم زیات کوي. وایي د ده وجود داسې و. نو د پادشاه د غصې نه څه چل وکړو، د وینځې د سره دغه نه برابر، نو د غصې نه د شپې هغه ته ورولېږله، وایي دا ځان سره که د شپې د سره، لکه د سره پادشاه صاحب بستري نه کوله، د غصې نه هغه له ورکه، وایي لکه دا هغه له ولېږه چې هغه سره شپه تېره کړي. اردان راوړي دي راویانو کې دران وخت سیاره نفس طالب بود، د دغه سیا دا تور غلام چې و چې دا دغه بیان شو مناقبه، نفس طالب بود، اخم زوانو نفس ته طلبگار و شاوت غالب، شاوت په غالب و مهرش بجنبید، محبت په حرکت کې راغی، احساسات مهرش برداشت، او د دې مهر اوچت که، مطلب دا دی چې دې سره جما او هم بستري وکړه او بکارت زایل شو. بامدادان کې ملک کنیزک را بجوس، پخې په تیره کړه، هغه له ورکړه، وایي دا به تا سره سم دي. په وخت د سهار کې چې پادشاه وینځه اوله ټوله تحقیقات یې وکړو، دغه د غصې نه ورکړو، په رښتیا خو یې نه ورکوله، نه یاف، یعنی د دې بکارت یې ونه موندو، پته ولګېده چې د ورسره هم بستري کړې. حکایت بگفتندش، قصه یې ورته وکړه خلکو چې او کنه دا چل کړی. خشم بگرفت، پادشاه غصه شو، فرمود، حکم یې وکړو، تا سیاره به کنیزک استوار ببندن و از بام جوسق بقار خندق در اندازن. حکم یې وکړو چې را دا وینځه او دغه حبشي غلام دا کلک یو بل سره وتړی، و از بام جوسق، جوسق څه ته وایي، قصر او کاخ، د چت د دې بنګلې د کاخ نه بقار خندق در اندازې، لاندې یو
په جوړوالي د خندق کې روغورځوي، کلک کلک یې وتړوي او د دې جوسق قصر ته وایي، د ده چې کوم قصر و د هغې د سر نه ښکته روغورځوي دواړه. ها یکی از وزرای نیک محضر روی شفاعت بر زمین یاد. یو د وزیرانو نه چې ډېر ښه نیک و، نیک دل و، هغه مخ د شفاعت په ځمکه کېښو په قصد د تعظیم، یعنی دته آداب احترام په ځای راوړو، یو درخواست یې وړاندې کړ. گفت وزیر وی سیا بیچاره را در این خطای نه دی، غریب ته دې کې څه ګناه ده، تا وله دا ورولېږله تحفه، هغه چې ورته ورکړه که نه که سایر بندگان به نوازش خداوندی متعودن. ټول بندگان په مهربانۍ د بادشاه د مالک عادت وي. هغه دې ته نه چې بادشاه موږ له څه انعام راکړي، څه تحفه راکړي، جامې راکړي، سپلی، تا وله وینځه ورکړه، هغه به خوشحالېده نه. گفت پادشاه ویل اگر شب در مفاوضت او تاخیر کردی چی شده؟ که یو شپه د دې په دې همبستره کې تاخیر کړی وي نو څه به شوي؟ که من او را افزونتر از بهای کنیزک بدادمې، چې ما به دله را د دې نه زیات قیمت د دې ښځې نه دله ورکړی وي، یا به مې پیسې ورکړی وي، یا به مې له دې نه ښه وینځه ورکړي. بدادمې اصل کې دا پخوانی پارسي ده، بدادمې ورکړي به مې وی. اوس نن سبا چې وایي از بهای کنیزک می دادم، اوس به داسې وی، دا بدادمې اوس څوک نه وایي. گفت وزیر وی خداوند ای صاحبه آنچه فرمودی راست است، دا چې څه تاسو ویلې دا واقعي دی، حقیقت لري چې داسې پکارو، لیکن نشونی دی، لیکن تا نه دی اورېدلی که حکما گفتان چې هوښیارانو ویلي دي سی ویلي. تشنه سوخته بر چشمه حیوان چو رسد، تو مپندار که از پیل دمان اندیشد. ملحد گرسنه در خانه خالی برخوان، عقل باور نکند که از رمضان اندیشد. تشنه سوخته یو سړی تږی دی او سوی دی په سفر کې، او دا چشمه آب حیات ته ورسیږي، عام اوبم نه آب حیات متعلق مشهور دی چې سړی وڅکي نو حقیقي ژوند ته ملاویږي ابدي. نو یو سړی تږی دی او سوی لوی دی او داسې چینې ته ورسیږي، تو مپندار کې از پیل دمان اندیشد، ګمان مه کوه چې دا به د مست اتیانو نه اندیشه وکړي او اوبه یریږي، بلکې دی به د اوبه څکي. کاتب پې راځي وکار سي دی پیله نه کوي، دی اوبو ته به وردانګي دا به څکي. ملحد گرسنه در خانه خالی برخوان، یو ملحد دی بیدین او دا وږی دی او په خالی کور کې په دسترخوان کینی. عقل باور نکند که از رمضان اندیشد، عقل باور نه کوي چې دی به د روژې نه اندیشه وکړي، فکر وکړي، یا د رمضان احترام به وکړي. بیدینم دی، وږیم دی، او خالی کور کې دسترخوان خوراک دته ملاو شو، نو دا عقل باور نه کوي چې د روژې نه به ویریږي. ابا خامخا خوراک کوي. رمضان ذکر رالی که خیری سبا روجه دا اولنی، الله دې په خیر او په عبادت کې په موږ باندې تیر کی او د دې د فیوزات او برکتونو نه دې موږ مستفید کی. نو دې وزیر ورته ډېر ښکلی ګوره دا ټول څنګه لکه دا وزیر د پادشاه نفسیاتو دغه او اخر په دا سړی معاف کوي. څومره ښکلې دلیل یې ورته وی، پادشاه سلامت تا دا وینځل دله ورکه، یو سړی ته وی لګي او د اوبو ته ورسېږي منې کېږي، خامخا به څکي. یا یو سړی بېدینه دی او د روژې میاشت ورته خوراک میلاو شي نو نه به خوري، دی به رمضان ته ګوري، هسې هم پې دغه نه ده. داسې دا مطلب ځوانو د ده شهوتو د ده جذباتو هر انسان سره فطري غریزه وي او دته دا وینځه میلاو شوه نو دی پیله کوي. ملک را این سخن پسند آمد، پادشاه دا خبره خوښه کړه، ولکه تا خو صحیح وي. وگفت ویل اکنون سیاره به تو بخشیدم، دا حبشي مې تا ته وبخولو، بس دا ورک که زما بس تا غلام شو که خرڅی او چې کار خدمت پکې دا ستا شو. خو کنیزک را چی کنم وزیر ته وی دی وینځ سره وس څه وکړم. وزیر گفته کنیزک را هم بسیابی بخش، دا وینځم دا حبشي دی تور غلام ته وبخه، بس دا دله ورکه که نیم خورده سگ همو را شاید، د سپي جوټه و مغه سپي لره ښایي. یو سپي یو شی جوټه کړو خوراک نو یو مغه څه ښایي، دا نور هم ورواچو چې ځان پې موړ. نو پادشاه هم داسې وکړه، لکه د مرګ یې دواړه بچکه د وزیر په خبر. هرگز او را به دوستی ما پسند که رود جای ناپسندیده،
تشنه را دل نخواهد آب زلال، نیم خورده دهان گندیده. هرگز هیڅ کله هغه په دوستی مه خوښوه چې دا ناپسندیده او نامناسب او ناشایسته ځایونو ته ځي، د سره نااهله مجلسونو ته یا ناپسندیده ځایونو ته چې ځي د سره دوستي مه کوه. ولې تا به هم په خپل عادت راوړی، مثلا شرابخانو ته ځي، زناګانو ځایونو ته ځي، د غلا یا نورو غلطو مجلسونو ته ځي، د سره دوستي مه کوه. تشنه را دل نخواهد آب زلال، تږي لره زړه نه غواړي هغه خوږې اوبه، زلاله چې کومې اوبه خوږې وي مزېداري. نیم خورده یې دهانې ګندیده. نیم خورده نه مراد جوټه ده چې سړی ته اوبه وڅکي، دې ته څه وایي؟ نیم خورده وایي. نیم یو سړی وڅکي، وایي دا ګندیده خولې چې خولې ګنده او ناپاکه یي او دی کم دغه نه اوبه وڅکي، نو اکثر د سړي مزاج او طبیعت یې نه مني، یو قسم کراهیت محسوسوي. مثلا د یو سړي خوله ګنده ده، د نسوارو ډکه ده یا بل څه، او ستا مخ کې دغه کې، نو بیا سړي له دغه اوبه خوند نه ورکوي. حکایت چلویک دا د دې باب اخرنی حکایت دی، دا باب اول. اسکندر رومی را پرسیدند که دیار مشرق و مغرب به چی گرفته؟ سکندر رومی نه چا تپوس وکړو چې تا د مشرق او مغرب د ملکونه څنګه ونیول؟ که ملوک پیشین را عمر و ملک و لشکر و خزائن بیش از این بود، چنین فتح میسر نشد. پخوانی پادشاهان یو دینستان عمر هم زیاتو، ملک هم ورسره ډیرو، لښکر هم و، خزانې هم وې، د دې نه زیات وې، خو داسې فتح میسر نه شوه څومره چې تا ته میسر شوه. گفت سلطان سکندر، دا هغه مسلمان سلطان سکندر دی، بعون الله تعالی هر مملکت را که بگرفتم رعیتش را نیازردم. د الله تعالی په مدد چې کم وطن ما ونیولو، فتح مې که، قبضه مې که، د هغه رعیت مې آزرده نه که، خفه نه که، ظلم مې پیو نه که، و رسوم خیرات گذشتگان را باطل نکردم. او هغه رسم و طریقې د نیکه د خیر د پخوانو د تیرو شو مې باطل نکړه. پخوانو حکمرانانو چې په دیو باندې حکومت کړو، کم صحیح قانونونو د خلکو پکې فایده وه، امې کینسل او منسوخ نه کړه، بلکې مزید مې پکې دغه وکړه، اصلاحات راوسته د خلکو په فایده. خلک به رانه خوشحاله وو. نو یو ملک چې به ما ونیو، نو نور به مزاحمت نه کولو چې مړه زمونږ د حکمرانانو دا خدي سلطان سکندر عدل یې راوست، انصاف یې راوست، چا سره زیاتی نه کیږي. د هغې چې کوم مذاهب وو په هغې کې مې ګوتې ونه والې، د هغې چې کومې طریقې وې. نو هر کله ته چې یو ملک ونیسي، یا تا ته چې غټ مشکلات جوړېږي، که د هغې په مذهب کې، د هغې په دین کې، چې ته ګوتې وې، خلک به تا ترې اوچتېږي. نو وایي ما د هغې و طریقې او رسمونه چې کوم عقاید و همې و ختم نه کړې، په هغې کې مې کار ونه لرلو، خلک مې آزاد پرېښه. ونه مې بادشاهان جز به نیکویی نه بردم، او د بادشاهان تیر شوو پادشاهانو نومونو مې بغیر د نیکۍ نه وانه غوښته، چې کوم ښه حکمرانان تیر شوي، عدل و انصاف، د هغې ما هم صفت وکړو، تاریخونو کې مې د هغې ذکر خیر وکړو، دا نه چې ټولو ته مې په بده سترګه وکتله. دا خو پادشاهانو نومونه به مې ښه ذکر کول، د هغوی به مې قدر و عزت کول. کم خلک چې دغه عوامو په نیز معزز و، ما د هغوی عزت وکړو. بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان بزشتی ورد. اهل خرد عقلمن خلک هغه بزرگ نه ګڼي. کم خلک چې د بزرگانو د مشرانو نومونه په بدۍ سره اخلي، نو هغه د بزرګۍ او د عزت مقام هغه له څوک نه ورکوي. ته به د پخوانو مشرانو پادشاهانو سپکې نه وې، عزتمندو خلکو عزت به کې. او که چېرې ته دا کار نه کې، نو تا ته څوک بزرګ یا امیر یا عزت نه درکوي، بزرګي نه درکوي، غټ دې نه ګڼي. ولې دا د کم سوچ والا انسان دی. ته به په دغه کې غټ زړه به ساتې، هر څه به زړه کې را دغه کې، د ټولو د نفسیاتو، د جذبیاتو، د قومونو، د فرقو خیال به ساتې، نو هله به پې حکومت کې. این همه هیچ است چون می بگذرد، بخت و تخت و امر و نهی و گیر و دار. د پادشاهانو باب ختم شو.
اخرین شعرونو کې وایي دا ټولو دا پادشاهت حکومت دا ګیرو دار دا هیڅ شی نه دی. هر کله چې تیریږي یو شی پایدار نه وي پاتې کیږي نه. بخت و تخت و امر و نهی و گیر و دار. که بخت وي دولت او که تخت وي امر و نهی اډر هم کې او خلک هم د قانون نه منې کې او گیرو دار دا مجازن دا ټول په معنی د حکومت راځي. یعنی دا کم شیان چې کله تیریږي دا هیڅ هم نه دی لکه بخت او تخت او امر و نهی و گیر و دار اختیارات د حکومت دا هیڅ شی نه دی. نام نیک رفتگان ضایع مکن دا بیماند نام نیکت برقرار. د پخوانو خلکو نیک نمونه دا مزایې کوه د هغې عزت وکړه. کم چې قابل قدر خلک دي تیم قدر و عزت وکړه. که غواړې چې ستا نیک نومه برقرار پاتې شي نو د خلکو نو دا باب دلته ختم شو. خو چون کې نن ما دا یو دغه کتاب وکتلو هغې کې دا تسهیل المواعظ کې دا اشعار مې په نظر راغله پته نه لګي د کم شاعر دي خو دې سره لګي ولې چې د پادشاهانو ذکر وشو او د دیو د خیالاتو او تصوراتو همداسې وي. دا وایو نو انشاءالله دا درس ختم شو. او بل دا اشرف علي تنوي صاحب دغه کتاب لیکلی دی هغه وایي چې را دا موت د مرګ د مراقبې دپاره دا اشعار چې دي دا ډیر موزون دي که سړی په دې سوچ وکړي او ځان مراقبه کړي. لکه دا د پادشاهانو تصورات وایي چې یو پادشاه دی او هغه د هغه هوس دله ترغیب ورکولو چې یاره روس ښه دی توس ښه دی چکر یې ووهه لاړ شه عشرت سره ژوند تیر کا. دې خوا د تنبل و ساز و سرود او نغارې او دا 24 ګنټې او سال نه بیګا پورې شراب څکل پکار دي. د ورځې دنیا ده او د شپې د معشوقو محبوبو سره کنار وبوس پکار دی. د بل طرف نه عبرت په دا ټیکو کو او هغه ورته ویلې چې را ته خو په حرص دا ته څه کې د ته غیبي اواز وشو عبرت ورته وی اواز وکړو چې ته خو د حرص په بله دنیا کې قیدي شوی. وی یو دی دا یو مقبرې ته بوتلو د عبرت او راشه چې زه تا ته ګورې غریبان در وښیم چې تمناګانې ټولې مایوسه شوي دي نه امیده شوي. یو دوه څلور قبره راته وښودل چې وګوره دا سکندر دی دا دارا دی دا د کیکاوس دی. راشه دیو نه تپوس وکړه چې کوم حشمت و دا ته چې کوم خواهشات کوې چې دا دنیا کې تیر کا دیو دا شوقونه پوره کړي دي. اوس بغیر د حسرت و افسوس نه دوی سره څه دي دا خو وقتي طور په دغه څه کوې. نو هغه شعرونه دا دي کل هوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے کل هوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے خوب ملکی روس ہے اور سرزمینی توس ہے. د یو پادشاه تصورات دي. توس ایران کې د یو ښار نوم دی او روس هم دغه روسیې ته وایي. گر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجئے زندگی اس طرف آواز طبل و در صدائے کوس ہے. کوس نغارے ته وایي. صبح سے تا شام یوں چلتا ہو میں گلگون کا دور شب ہوئی تو ماہ رویوں سے کنارو بوس ہے. غاڑه غاڑه کلول شب ہوئی سنتی ہی عبرتی بولی ایک تماشا میں تجھے چل دکھاؤ تو قید آس کا محبوس ہے. لے گئی اکبارگی گورے غریبا کی طرف جس جگہ جانے تمنا سو طرح مایوس ہے. مرقد دو چار دکھلا کر لگی کہنے مجھے یہ سکندر ہے یہ دارا ہے یہ کیکاوس ہے. د پادشاہانو نمونه دي. پوچھ تو ان سے کہ جاؤ حشمتی دنیا سے آج کچھ بھی ان کے ساتھ غیر از حسرت و افسوس ہے. دو شعر نورم دی. یہ چمن صحرا بھی ہوگا یہ خبر بلبل کو دو تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قربان کرے. جو چمن سے گزری تو اے صبا یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی ہے سامنے نہ لگانا دل کو بہار سے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.